زراعت که د وطن عزیز د معیشت د ملا تیر دی نو توربېله ډیم د دغه شاتیر ستن ده. دا که یو اړخ د اوبخور په نظام کې مهمه برخه لري نو د بجلی په طلب کې هم د استحکام باعث دی. ډیم که د انساني شاهکار نمونه او عجوبه ده نو جغرافیه هم هغه آینه ده چې د فطرت په جبین زړه راښکونکې اداګانې لري. هره نظاره نظر ته اشاره کوي. د خیبر پښتونخوا سیکرټري ایجوکیشن معتصم بالله د خپلو سیلګرو ملګرو سجاد خان مومن، اسلم خان خټک، خبریال محمد بلال جهانگیر، ډاکټر ولایت سره د دغه پرپیزا سیمې سیل کړی دی او د چارواکو سره د ډیم یو شمیر اړخونه کتلي دي. جوړو اوبو خاموشي او د راوتلي ابشارونو شور د اوبو د زور اندازه نشي کېدی. دا د وطن اساسه ده، دا د معیشت د لاسه او خلاصه ده. د دې لیدنه او ساتنه او روزنه زمونږ قومي فریضه ده. زمونږ په ملک د الله تعالی ډېر لوی احسان دی چې دی له ډېر ښه وسایل ورکړي دي، ډېر ښه قدرتي حسن یې دی له ورکړی دی او پیغام دا دی چې یاره موږ د پاکستان د قدرتي وسایلو د قدرتي حسن ډېر زیات خیال وساتو، دا صفا وساتو، دا مینټین وساتو. او دریم اهم پیغام چې زما ایجوکیشن ډپارټمنټ سره نن سبا تعلق دی نو هغه دا دی چې یاره موږ خپل بچي سکولونو ته بوځو، بچیانې بچي سکولونو ته بوځو، هغه داخل کو د ایجوکیشن په مدد باندې به هغه مهارت حاصل کړي، ټیکنالوژي به حاصله کړي، ساینسدانان بشي، انجینیرز بشي. دا تاسو چې مخامخ ګورئ دا دلته یو ایکسټنشن پروجیکټ شروع دی د تربیله ډیم. نو دا په انجینیرینګ باندې پاسبل دی، دا په ټیکنالوژي باندې پاسبل دی، دا په سکل باندې پاسبل دی. موږ له خپل ساینسدانان پروډیوس کول پکار دي، انجینیرز تیارول پکار دي، ټیکنالوجیست تیارول پکار دي، ټیکنالوژي پیدا کول پکار دي چې موږ د پاکستان دا قدرتي وسایل په استعمال کې راولو. هغه به د پاکستان د ترقۍ لپاره هم ډېر زیات مفید وي او د باقي دنیا لپاره به هم ډېر ضروري وي. خوشحاله شو چې موږ لکه دومره ښایسته علاقې ولیدلې په دې، دا موږ ته ډېر نږدې علاقه ده، صوابۍ او بیا لکه توربېله ډیم. او اورېدلي مو د کتابونو کې مو لوستلي وو چې لکه توربېله ډیم د نړۍ د ټول نه غټ ډیم دی، خو چونکې په راتګ مو نه شوی نن موږ وزټ کړی دی او ډېر زیات ښکلی ځای دی، ډېر مزداق ځای دی. او موږ هم غواړو چې لکه دلته څومره کتونکي دي او هغوی د راتلی شي نو رادې شي او د خپل ملک د خپل ځایونه او د ډیمونه دا دې وګوري. دا ځای په فسټ ټایم ولیده او موږ ته دا احساس و چې یاره پاکستان واقعي چې پاکستان ډېر ښکلی دی. موږ خو یو په کتابونو کې ګوریم خو واقعي چې ډېر ښکلی دی. او دا هر څه چې دي لکه څنګه چې موږ سیکرټري صاحب وایي چې دا هر څه په تعلیم سره ممکن کېږي که زموږ کې په وړو کې زموږ په عوامو کې شعور راشي، دا شعور په تعلیم سره راځي. نو که په موږ کې دا شعور او دغه راشي او موږ هر ماشوم چې دی سکول ته ولیږو زموږ عوام تعلیم یافته شي، دا قسمه پراجیکټ به انشاءالله چې نور هم په دې ملک کې دغه کېږي، دا ښایست په پاکستان کې نور هم دغه کېږي. یورپ بېشکه ډېر ښایسته دی، هغې کې به تا ته خیر داسې دغه خو هلته کې نشته، خو هلته کې خلکو محنت کړی دی په سیزونو باندې، په نظارو جوړولو باندې، په لانس باندې، په ابشارونو باندې. دلته کې موږ بیخي محنت نه کړی، دا د فطرت خپله نظاره ده، د قدرت خپل کرشمې دي دلته کې په خپله جوړ شوي دي، ځکه چې زموږ د خلکو دلته کې بیخي کنټریبیوشن نشته. خو بیا هم دا که ته هغې سره کمپیر کې، چاینا سره کمپیر کې، نو بغیر محنته صرف کنسټرکشن پکې شوی، نور خو دا قدرتي ده، رنګیني چې کومه ده، دا ښکلا چې کومه ده، نو دا قدرتي ده دلته کې. نو د هغه حساب چې کمپیریزن وکړو نو دا هزار ګونه بهتره ده. واقعي ده چې ډېر ښایسته ځای دی. سوات کالام ملمجبې ته خلک ځي خو د هغه ځای نه هم دا ښایسته ځای دی. محمد ایوب پښتونخوا ریډیو مردان.